ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغې مال نه چې موږ ورته ورکړی دی ينفقون خرچ کوي په لارو د خیر کې. نو دا دوه صفتونه نور شو. یو دا چې مؤمنان کامل نه پیژني نو مونځ به په باقاعدګۍ سره کوي، مونځ به په باقاعدګۍ سره کوي، دا د مؤمن نه ښایي. او د اقامت الصلاة معنا دا ده چې مونځ په هغه طریقه کوي کومه طریقه باندې چې شریعت موږ ته ښودنه کړې ده، او شریعت موږ ته را ښودنه کړې ده چې ته به مونځ کې نو جامې به ورته پاکې ساتي، بدن به پاک ساتي، په کوم ځای چې کې به پاک ځي، او بېشماره شرایط دي د دې لپاره. دا ټول به خیال کې ساتي نو بیا به ستا مونځ برابري. مونځ به با جماعت کې، او دا نه چې په خپل کور کې بس سر ښکته کو پورته کو بس خلاصه شوه کیسه. بعض زمونږ بدقسمته خلک دا دی چې د جومات په جوار کې په ګاونډ کې جومات ته نه راځي، چې تا ته شارش دغه چې ګرې معنی شرعي نه وي، معنی شرعي د وجې نه سړی جومات ته نشي تللی، خیر دی، خو عاسې جومات ته نه تلل او په خپل کور کې مونځ کول، دا حدیث کې راځي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، د جومات د ګاونډي مونځ بغیر د جومات ته نه کیږي.